السلام علیکم ملګرو. په دې سکرین به درته د عالم ښکاري پیر صاحب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب په باره کې یو څو خبرې کړي، ضروري واورئ او که په کمنټ کې موږ له خپله رای ضرور راکړئ. د دې عالم د دې خبرو سره څوک متفق یم، ځکه چې ډېر څه حقیقت او څه ناشنا وینا یې کړې ده د مولانا فضل الرحمن صاحب په باره کې. راځئ دا راسره واورئ. که ویډیو هم خوښه شوه نو ضرور یې لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مولانا فضل الرحمن صاحب دلالي نه کومه، خو تبلیغیانو په تاسو باندې چې پریون کې اپریشن راغی، دا مولانا فضل الرحمن صاحب چې پریون کې د کېناس او برمنه اعلان وکړو، گورنر د پنجاب ته، وزیر اعلی د پنجاب ته، ډي آی جي ته، آی جي پي ته، راځئ زه تاسو سره په قومي اسمبلی په سند کې او په سند کې او په خیبر پختونخوا کې ناسم، تاسو تبلیغیانو د مرکز اپریشن کوئ. تاسو اپریشن وکړو، زه پتو ورکوم چې پاکستان دار حرب دی، تاسو په زمانه کې چی پاتې. تبلیغیانو ماته ویلي دي چې کله دا خبر راغلی افسران یېرېدو، نه لاړ شئ قندیل والا نن هم لاړ شئ. زما استادان ژوندي دي دارالعلوم حقانیې، وایي چې تاسو له اپریشن کوو د دارالعلوم حقانیې، چا د اپریشن وکاو؟ مولانا فضل الرحمن صاحب ته کېناست، شپږ کسانو، درې کسان د مولانا فضل الرحمن صاحب ملګري وو، درې کسان د مولانا صاحب الحق صاحب ذمہ دار وو. دا ورته کېناستل. شیخ سلیم الله خان صاحب قبر دی الله د نور نه ډک کړي، هغه ته حاضر دی وی دا تاسو اپریشن مه کوئ. هغه آرمي چیف دی، زه مجبور یم د برې نه، هغه زه هم د برې نه مجبور یم. شیخ سلیم الله خان صاحب ته پتو ورکړه چې پاکستان دار حرب دی، زه به زما نه څنګه آرمي چیف. راځئ نن هم په سعودي عرب کې پابندي ولګوئ په تبلیغیانو. دا تبلیغیان داسې دي. تبلیغیان رالل، مولانا صاحب ته کېناستل، مولانا صاحب ول حکمت عملي وضع کړه. هندوستان، بنگلاديش، سومالیا، سریلنکا او سعودي عرب د دې ملکونو نه مختلفو سفیرانو ته خطونه ولېږل چې تبلیغیانو باندې پابندي غیر شرعي ده. او بیا لاړ سفیر سره ملاو شو، هلته وزیر داخله سره، هغوی حضرت دا پتو مونږ نه در وکړی، تبلیغیان ټیک کار کوي. مونږ وایو مونږ د چا خلاف نه یو، مونږ د یوې پارټۍ خلاف نه یو، مونږ د لغړ تهذیب خلاف. چا چې په اسلام آباد کې وی چې داسې ګانې وچلوئ چې د پلاني مولا ته تکلیف ورسي، چا چې وی زه د مولانو سیاست ختمومه، زه وایم خدای ستا غیرت ته 1000 ځله سلام کومه چې تا ورله نښه کراکري وله ورکړه، چې چا له کوداله وکړله، چا له بچه وکړه. زما سیاست ختموئ، خفه کېږئ مه، جذباتي شو مو خیر دی. مه کوئ، موږ فقیران یو، فقیرانو سره انګتې مه اچوئ. د فقیرانو څوک شته دی؟ بالول روان دی یا د بالول په شانتې بل یو ملنګ دی، بس یو ځای کې خپه کېښوده او بس چې دالې اوچتې شوې، د یو زنانه په لمنو لګې دي، د هغې جینۍ خاون او معشق هغه چې راغی ته دله سپېړه تاو کړه، دا مخ ولو وو. په دې کې لږه لحظه چې یو 2 قدمه نه واغستل، یو سپېر راغله، دلې مخ وو دی ګزار والا او غورځېد. خلک راغی په دې رپوټو کې داتا ما ښه ده، دا خو د عاشقانو جګړه ده. د په خپلې معشوقې خفه شو، په ما یې ګزار وکړو، زم د چا معشوقه یم که په ما باندې زما رب خفه شو. قسم په خدای دا ملنګان، دا علما، دا فقیران، دا د چا معشوقې دي، دا الله رب ذوالجلال منتخب کړي دي.